نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون اصول کې پروندا مسله بیانې دا عقائد المشرکین ما به الاتفاق د مشرکانو هغه عقاید چې د مؤمنانو سره پاغي کې اتفاق دی دا د اصول د یوصل یو او یایم صفینه شروع مشرکانو د الله د صفات اقرار کولو توحید فی الربوبیت منلو دارنګ مشرکانو پلو یو مصائبو کی आवाज الله نب مدد غوښتو او یواز الله به را مدد کولو او خپل خدایان معبودان به هیر کړ دریم دا عقیده دا وا سوالونه به د الله نکول او سلورم دا وا مشرکانو د الله د نوم قسمونه بخړل پنځم دا و کمال او فصل کې او زناورو کې د الله د نوم برخه خیرات او صدقه به ورکولا دارنګ مشرکانو د الله نه بخنه غوښتا چې طواف به کولو به غفرانک مشرکانو به منځونه کول مشرکانو د نبی علیہ السلام د رسالت اقرار کولو او هغه بارکه مو د قران آیات او حدیث مبارکه واوریدل مشرکانو د ټول قران نه انکارم نکولو بلکې د الله حبیب لوی آیات د سوره یونس تاسو په لسم راړو له ائت بقرآن غیر هذا او بدله دی کتاب نه بغیر بل کتاب را لگاړه یا خیر دې دی منلو لم تیاریو خلق پک رد بدلو کا دارنګ مشرکانو حجونه بکول دانن زمون اصول کې خبره ده د اصول په کتاب یوصل دو اتیایم صفحه کې مشرکانو باقاعده حجونه وکول دیو جندا مسله دا اهل علم لیکلي دا الله حبیب یو حجۃ الوداع کړي چې هغه ته اسلامی حج وای خود دې نمخ کې وای هر کال د الله حبیب وسکولو د هجرت نمخ کې هر کال حج کولو د مکی مکرمه د فتح کېدو نه پس پنهم کال د هجرت نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ لګلو او چې هغه رخصت شو ورپسې علی رضی اللہ عنہ لګلو چې د حج په موسم کې په مختلفو مقاماتو کې اعلان وکړي
چې د نن کال نفس به مشرک د بیت الله حج ته راځي مشرکانو باقاعده راتلل حجونه به کول او د نن ورځ نفس بس بربند طوافونه نه کوي دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي حدیث داسې د استاسو صفه کې ذکر ده عن ابن عباس رضی الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابا بکر نبی علیہ السلام لے گلیو ابا بکر رضی اللہ عنہ وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات ورته حکم فرمایلیو چې دای به اعلان کوي په دې کلماتو سره ثم اتبعه عليا به ور پسې علی رضی الله عنه لګلو وجد لګلو دا و شارحین دا و چې چا بس اعلان او عهد د چا سره او دا غیر ماتول اعلان به کولو نو دا د عربو د عادت مطابق دا غد رشتہ دارو نو ابو بکر رضی الله عنه اگر چې د نبی رحم السلام دومره لوی صحابي دی قریشته کې خولي رضی الله عنه دی به اور پسې دی ولېګل فبين ابو بکر في بعض الطريق اذا سمع رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى ابو بکر رضی الله عنه د مکه مکرمه په باز لار کې د الله د حبيب د اوخي आवाज او قصوا دا غینو صحابه خو عجیب صحابه د نور اوخو په आवाजونو کې د سید العالمین د اوخي आवाज پیژندو فخرج ابو بکر فزعا ادا سی پیر روت فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم خیال وکړو چې دا را پس جوړ رسول الله عليه السلام راغی فاذا هو علي رضی الله عنه فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله د حبيب یو خط ورکو چې ما تم نبی عليه السلام ویلي چې تبا پمنا حرم او مزدلفه او عرفات کې دا اعلانونه کې وامر عليا ان ينادي بهؤلاء الكلمات علی رضی الله عنه ته حکم کړو چې ته په دې کلمات باندې حکم کې صحابه جیب قوم د روایت اختصار ده او تفصیلی روایتو کې دا راغلي وي ته امیر ک مامور صحابه د مشرعي ستم نه لرلا ځکه دی طولی باندې امیر ابو بکر رضی الله عنه چې علی رضی الله عنه را ورته امیر ک مامور دا ورته امیر نه مامور خدای الله حبیب دا حکم کړي فانطلقا فحج دوار تلیو حج کړو فقام علي ايام التشريق علی رضی الله عنه ایام التشریق کې ودرېدل فنادا आवाज کړو ذمت الله ورسوله بريئه من كل مشرك دا الله او دا الله دا رسول ذمہ ګوره بس بیزار د هر مشرک نه فسيحوا في الارض 4 اشهر سوره توبه کې وایي او د حدیث کې وایي بس سلور میاشتې درته اجازه ده او د دې سلور میاشتو تفصیل چې دا کمی وي نو دا سوره توبه کې را روان دي ولا يحجن بعد العام مشرك د دین هم کال نفس به مشرک د الله د کور حج ته ناراضي ځکه الله سوره توبه کې وایي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وای مشرکان ګندا او پلیدی د دې کال نفس چن هم د هجرت بیا ود الله د کور حج ته ناراضي ولا يطوفن بالبيت عريان سوق بربند بد الله کور کی طواف نه کوي چې جامې په بدن ني
او ورسره دا ملان ویلا ولا يدخل الجنه الا مؤمن جنت تبندن کیږي مگر اسوک چې موصوف د په صفت د ایمان شرعي وکانا علی ینادی علی رضی الله عنه باوازنا کول فاذا عیا قام ابو بکر فنادى بها چې هغه بستړی شو نا ابو بکر رضی الله عنه بودری دو دا आवाजونه به کول امام ترمذی وی حدیث صحیح ابواب التفسیر کې ذکر کړي امام حاکم رحم الله مستدرک کې ذکر کړي وګوره مشرکان او حجونه کول نه هم کال نفس بند کړي شول دارنګ د متفقن علی حدیث د امام بخاری او مسلم ذکر کړي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو هريره رضي الله عنه ویشي ابو بکر رضی الله عنه دې لیکلو ابو هريره رضی الله عنه په دې سفر کې باغ حج کې چې رسول الله عليه السلام ابو بکر رضی الله عنه امیر جوړ کړو قبل حجۃ الوداع د حجۃ الوداع نمخ کې اخو په لسم کال فی رحت فیوټولی یؤذن فی الناس خلق اعلان بيقولوا الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان نن کال نفس چې نه هم دې مشرک بد الله د کور حج ته ناراضي او سوق بد الله کور کې بربند طواف نه کوي او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك دا ابو هريره رضی الله عنه پسند سرا قال ابن شهاب محمد ابن شهاب دته امام زهري وای او دا یو کې توجه کوي د تمام احادیث دارو مدار دي احادیث ټول چا را جمع کړي نو منکرین حدیث او دای مرګري د باندې ډېر رد کړي باجی د مليانو شکل کې اوس مړ دي کتا سوي کې سټي واوري دي نو هي وای زهري بکواسي کوي په خبره باندې د الفاظ اوسم کې سټو کې سړي دا یو سلسله روانه ده په مليانو کې انکار حدیث ته مشران مخ کې سمړشول دای ګور په اې په بنیاد باندې څه کوي بنیاد باندې حمله کوي په بخاری حمله کوي ځکه د امت اتفاق دی چې د قران نه پس صحیح کتاب کم دی نو دوی وایي چې د مسلمانانو په ذهن کې کوم کتاب دومره اعتمادي دی چې دا ورته مجروح وګرځو شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کړی څوک چې په بخاری باندې ردونه کوي نو دا مبتدی دی انکار حدیث سره غسله کافر کیږي خو په بخاری چې رد کوي سړي شاه ولی الله رحم الله د آیات ذکر کړي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين څوک چې د مؤمنانو د لارې نه په بل لار روانيږي د تمام ایمان والو اتفاق سره چې قران نفس د اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه صحیح کتاب کم دی بخاری شریف دی اوس کی بعض اشخاص را پاسي او د امت اجماعي فیصله نه انکار کوي نو دې ته څه وایي دې ته مبتدی وایي یو په بخاری د ردونه کوي څنګه د بنیاد دی د علم حدیث او د دې فن پر رجالو کې د ټولو سردار دی ابو هريره رضی الله عنه رد کوي دا خبره زموږ دي کتابونو کې چراغلي دا د بل چا نه راغلي د منکرین حدیث اعتراض دے په ابو هريره رضی الله عنه وای دا غیر فقيه دا ولي ورته غیر فقيه وای بنیاد د بزرګونو احادیث ټول لچانه منقول دي دې درته مجروح ګرځي
دې درته څه کوي مجروح ګرځي علامه ذهبی ذکر ګور سو کال د صحابه په دور کې د مدینه منوره مفتی او قاضي سو کو ابو هريره رضی الله عنه دا ټول صحابه ته نسبت ده چې یو سړی غیر فقيه خو د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم د اسلام د مرکز مفتی او قاضي ګرځول په خبره خو پوهیږي کنه دا ټول صحابه ته د نقصان نسبت ده چې څومره کال د مدینه منوره سره قاضي دے مفتی دے اپسونو زرګونو صحابه کرام دي او د مرکز اسلام قاضي او مفتی دا غیر فقيه کې دي شي یو د رد کوي په امام زهري باندې ځکه د احادیث ټول دارو مدار پسره اوسم کتا سو د باز مړی دی خو دا یو سلسله را روانه د انکار حدیث دا د امام زهري بارک وي زهري بکواسی په کې دا څومره د سپکه خبره ده یو موجوده عالم لکه څوک بکواسی وي څومره سپکه خبره ده قال ابن شهاب محمد ابن شهاب زهري وي حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله عنه اذا ابو بکر رضی الله عنه لګلې په حج کې چې د الله حبيب په دغه قافلې دی امیر جوړ کړیو د حجۃ الوداع مخ کې یوم النحر د قربانۍ او د لوی اختر فرض فی رحت پیوډل کې یؤذن فی الناس چې دای په خلقو کې اعلان وکي الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان اخرجه البخاري رحمه الله چنن کال نفس چې نه هم دې مشرک بد الله د کور حج نه راځي مقصد زمو سوچ مشرکانو حج نه کول ابن کثیر ذکر کړی دی امام حافظ ابن کثیر رحمه الله اداګه چې زهري ته بکواسی وای ناغه امام ابن کثیر محفوظ نه دی دا بهر کې موږ ته واورې د نوې وای ابن کثیر چې شنو پکې پاتې شول ورسره سپکه خبره ده ته پوه نه شوي په خبره باندې چې ابن کثیر شنو وای پکې پاتې شول قال مجاهد امام مجاهد مشهور تابعی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په شاګردانو کې لوی سره دی دی وی سو قرات می قران او خپل استاد محترم تا هر آیات سره بودریزم چې دې د نزول وجه سره اخر کې دی په حرم د مکی مکرمه کې په حالت سجود کې وفات شوی څوک امام مجاهد رحم الله وفات راغله د په حالت السجود کې ادا یو مسله علماء ذکر کړي چې شهدا څومره دي نو یو د شهدا او په اقسامو کې دار پچا باندې چې مرګ د الله په طاعت کې راغی لکه قران تلاوت کې مرګ راغی حدیث وې مزبانی ولاړې ذکر کې نو دا د شهادت مرګ دې ته شهادتي حکمی وای یو شهادتي حقيقي دی چا باندې چې د الله په تابعداري کې مرګ راغی نو دا مرګ د سره دې فرمایي کان المشرکون یطوفون بالبیت عراتا مشرکان وبد الله کور کې بربند طواف کولو وګوره شیطان چاته یو خبره خاصه یقولون نطوف کما ولدتنا امهاتنا موږ دا چې طواف کو لکه مور چې څنګه زیګولي فتضع المرأة على فرجها النسع او الشيء اے زنانه په بربند طواف کولو صرف خپل عورت به معمولی غنته کپڑا چولې وا وتقول دې خصص په بربند طواف کولو نو دې دمر کار خیر غنلو اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله دا شعر دی
وینن کبازی سمې د بدن سرګند دا او پټولا او چې کومه سرګند دا د جهنم اور په حلال نه غنم دومره کار خیر غنلو اته سو ایدا څنګه به وقوف توپ دے چې بربند طواف ګور شیطان سړی پسی شي الله دې را پسې کای نه نو عقل دی بوزي تاسو ګورئ باز خزونه عقل لري کړي هغه ته وای تهذیب داده او ستا حق به الج ود دی کیږي چې سړو سره وګه په وګشه په بازار کې سرتو راګرځا اسو داګان خپل کوا په خوا ګور دا سی اوسم باز ژوندو کړي الله رڼا را وستا په خوا چې موږ واړو نو دا ملنګان بغرزیدل د انډیا او د نبمراتل نه به بربندو سبا خلکو وی چیرې ور بسره مده مرتبه ته رسیدلې هغه د ولایت مرتبه هغه بربندو اګوره یو سره دی او د عقل سره ځان بربند کړي نو دا د الله لوی نافرمانه دی کنه دی ځکه ځان پټول او پردا عورت پټول فرض دی یو سره عقل لري او ځان بربند کړي نو دغه بلوی نافرمانه ای فاسق او فاجر دی او کچره لیونه نو لیونه چې حقیقت کې لیونه وي نو مرفوع القلم وی خو ولینی په خبره پوهیږئ لیونه مرفوع القلم نه خو لیونه ولینی دا مسله د علماء دا ورسره ذکر کو سورہ انفال کې لیونه سني یو سړی لیونه لکه خلکو په خاوي دیوانه بابا لري او داغه نه ولی او بزرگ جوړ کړي او د دروغ کیسې ورپسې جوړې کړي وي لیونه ولی نشي کېده د ولایت د پاره د قران او سنت غ ضروری د شرط ته الله خود ولی دا سے تعریف کړي الله ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون سورہ یونس کې وی اولیاء کرام سوق دي چې د ایمان په صفت موصوف دي وکانو یتقون فعل ناقص په فعل مضارع داخل کو همیشه د تقوا په صفت موصوف وي تقوا د الله اوامر به پورا کوي یو جزء د تقوا د الله د نواهیو به اجتنابي به دا مرتبه سره رسیدل نو ګورې په لګورې تاسو دا چې موي یې بربند طواف کول ولي ودی دالي ورته چې قران نو په خلکو تیر شوی اغزان بربند کړي دی ولوي مرتبه ته رسیدل وای چیړې ور سره نه کړي ټکر بو به فانزل الله تعالی امام مجاهد وی الله د آیات رولې غلو واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ور شیطان ورتدا چلمو کله جرا مشرکان د بهای او کارو کی وای مشران مداسی مندی وای بمبر بٹ توافنا کول ا شیطان یو قدم نور مړوان دی کی وای العیاذ بالله الله را لدا سے حکم کړي نورست آیات کرالی قل ان الله لا یأمر بالفحشاء حبیب ورتوا یا الله د بهایو حکم نکای كانت العرب مع عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها عرب بود قریش نه علاوه چې په هغه جامو کې به طواف نکول کوم چې بدای چول يتاولون في ذلك ادای بدی کې دا تعویل کولو انهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وې دې جامو کې هم د الله نافرمانی کړي ګناهونه وکړي پدې کې څنګه د الله د کور طواف وکړو وکانت قریش وهم الحمص حمص بهادر توي يطوفون في ثياب ديب پجامو کې طواف کولو ومن اعاره احمسي ثوبا طاف فيه دی قریشو که چاته بسوالن جامه ورکن هغه په کې طواف کولو او قریشو سردور جامې چته وي چې د ټول طواف کوونکو د پاره دې رسیدلې ومن معه ثوب جديد طاف فيه
اچھا سره چې باندې جامه واغې کې بس ګنا منانو شو نو ثواب به وکړو ثم یلقیه بیا بیا غرزولا فلا یتملکه احد د دې جامې بس وک مالک کې دونه د ځانه یو دل جوړو فمن لم یجد ثوبا جديدا چا چې باندې جامه موندا ولا اعاره احمسی انبو ورته قریشی او احمسی سوالن ورکولا نو طواف عریانا پربند به طواف کولو ربما كانت امراه فتطوف عریانا خزب پربند طواف کولو فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الشيء پخپل عورت په سبازي پرده واچولا او به اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله او اکثر زنانو به بربند طواف د الله د کور د شپې کولو وکانه هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء انفسهم دا یو شی او د ځان دا جوړ کړو واتبعوا فيه آباءهم دی پسې د کې د خپل مشرانو پسې روانو ويعتقدون ان فعل آبائهم اددې د عقیده او چې د مشرانو دا کار مستند الى امر من الله وشرع دا د الله حکم تا د دې تقیا دا او د دې دلیل دی نو الله دا آیات ورولې ګلو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا فقال تعالى ردا عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون نقول مشرکانو سبقول توافون بقول شاولی اللہ رحم اللہ محجت اللہ البالغ کی ومنها ان اهل الجاهليه كانوا يحجون وكان الحج اصل دينهم ولكن خلطوا اعمالا ما هي ماثوره عن ابراهيم عليه السلام وید اسلام نمخ کی جاہلیت والا خلق فارب کے حج بکولو او دا حج خود دوی د دین اصلو خدای پک نور اعمال وردن نکړو چا د ابراهیم علیہ السلام نه منقول نو هغه کې به شرک کول لک تعظیم د اساف او د نائلی دا په سوره بقره کې راشي بعض مفسرین لیکلي چې سړی او خزو د الله کور کې بدکاری کړي والے شکلونه مسخ کړي سیکړو ناغه د عبرت لپاره یو په صفای خو بل په مروای خو چې ګورو د الله په کور کې چې چا به حرمتي کړي شکل مسخ شوی عبرت لپاره خو نو چې دا خلک مرشول نو بیا شیطان خلق لوي دی عبادت کوي نو چې صفاله براغه تبرکان به دا بت مسخ او چې مروا ته براغه روم به تبرکن سوکو دا بوت به مسحقو وکل احلال لمنات الطاغیه منات د یو لوی بوت نو باندې به احرام داغه د پاره تړو اپ تلبیه کې به وی لا شریک لک الا شریکا هو لك تملكه وما ملك ور تربیه کی شرک کولو ستا شریک نشتا مگر هغه شریک چې تاول اختیار ورکړی دا غلاسو کې سوس اختیار نشتا او حجت الله البالغه کې شاه صاحب وی رحمت الله تعالی علیه وَيَعْلَمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ كَانَ أَمْرًا شَائِعًا فِي أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مُسَلَّمًا عِندَهُمْ
دا کوم محرمات د زنانو دا نه دي چې مور حرام ده ترور حرام ده قران سورې نساء کې ذکر کړي 15 پاره د سلورمه پاره په اخر کې نو دا په دوی کېو صرف یو پکې ناروا کارو چې د دوه خويندو په منځ کې به مشرکانو جمعواله کولو جمع بین الاختین به کول دویمه خبره دا و چې د پلار منکوه ناسکه مور سره به نکاح کولا او جمع بین الاختین به کولو باقی دا څومره چې موږ په اسلام کې وایو چې دې زنانه سره نکاح حرام ده د مشرکانو حرام ګڼلا اگر اوسو عدت نه پیژني شاول الله رحم الله اعلم ان العده كانت من المشهورات المسلمه في الجاهليه عدت خو پدای کې دا هغه مشهورات او مسلمون نه چې دا به بالکل نه پرې خو اے خزه چې بمړ شو دې ته عدت تخاون وایي طلاق چې بچا ورکو او غیر عدت ته دا مشرکانو کولو ځکه دې عدت کې ډېرې غټې فائدې دي یو غټه فائدہ پکې دا ده چې د مخ کې خاون د ما او د وجن رحم کې پاکواله راشي نو اختلاط د نسبونو را نشي د کم قوم نسب چې ګډ وډ وي هغه بیکاره قوم وي د کم قوم نسب چې پاک دی نو پاک نسب او ګندا نسب دا خو د اسمان ازمکه عمره فاصله پکې نشته بلکې ډېر را باقاعده به دې سکولو عزت به تیرولو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کتاب د اقتضاء الصراط المستقیم ای کی وی دای د خپل نکد ابراهیم علی السلام په دین د توحید باندې دا شرک دوی ته د شام نه عمرو ابن لحی الخزاعی وروړل تا عربو یو سړیو د تجارتونو کول شام تلاړو د التنه سبوتان بوتان راړل دیو جن د الله حبیب وی صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې ما د جهنم اور کې وکړو او کلمه اورته راوته ځان پسې راخ کې او اور کې سوځیدو ځکه دا ولنه سړیو چې د ابراهیم علی السلام دین بدل کړو او دا ولنه سړیو چې د بیت الله نه غیر چاپیر بوتانو درول د ارض الشام نه وروړو دا دغه مشرکان او بدا کارونه کول دا دی باندې تاسو داوی کنه به یو سړی د اسلام کارونه کوي توجه ده تاسو کیسه یې نو چې تیر شو چې مشرکان او بدا کول دا یو سړی به مزم کوي زکات بم ور کوي روزه بم نيسي حج بم کوي عدت بم کوي محرمات بم مني خدا کوم شرکونه مواردل کپدی کې په یو شرک کې مبتلای نو دې په دې کارونو مسلمان نشي کېږي تاسو غواړئ تفصیل د شرک کنا چې علما خپل وخت کې تفصیل کړو او زموږ مشایخ هم کړي نو موږ دا د اسلام په علاماتو کې او علامه ده خو انتهای نه ده یو سره به الله منی صفات به منی خود غیر عبادت او بندگی چې کوي نو شرک پکې راغی کرانه غي دیو جندا باندې چې به خو مسکي اده خروجنی ولی مشرکانو بروجینی وی د عاشوری روجی به د اسلام نمخ کی ټول مشرکانو دی عاشوری روجه خو پیژنې نه کنا د محرم لسم روجه دا به مشرکانو دیوا دیو جن حافظ ابن قیم رحم الله په قصیده نونیه کې ذکر کړی وَيَقَالُوا وَإِقْرَارُ الْعِبَادِ بِأَنَّهُ خَلَّاقُهُمْ هُوَ مُنْتَهَى الْإِيمَانِ وَإِذَا مُشْرِكَانْ وَاي چې بندگان اقرار کی چې الله د دوی پیدا کونکي د ایمان انتها دا نو د دین خو ابو جهل او د نبی علیہ السلام د زمانه کافر منکار نقولو چې خالق څوک دی والناس فی الایمان شیء واحد
کالمشت عند تماثل الاسنان وی خلق په ایمان کی او شه دے لکه منګز وال غاخونه چې څنګه یووي فاسأل با جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الاوثان وی ابو جهل نتپوسک او دا غد ډلنا او چې څوک دا غي مرګري دی بت پرس وصل اليهود وكل اقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلباني او دی یهودنا تپوسک او دا هر مشرک به ختنینا عبادت کون کی د مسیح چې صلیب خلوی واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم اعداء نوح امه الطوفان وای سمودیانو نه تپوسو کادیانو نه بلکې دین مخکد نوح علیہ السلام دشمن قوم نه تپوسو کا چو مد طوفان او په طوفان غرق شویو واسأل ابل جن اللعين اتعرف الخلاق ام اصبحت ذا نكراني وې د ابلیس نه تپوسو کچت خالق پیجن کې انکار کې نو ابلیس هم وې خالق د تمام اشیاء او سوق دې واسأل شرار الخلق اغلى امه لوطیه هم ناکح الذکرانی تپوسو کا غټول مخلوقاتو کې چنا کار او ډېر سرکشو لوطیانو ناری نو سره نکاحونه کړیو واسأل كذاك امام كل معطل فرعون مع قارون مع حماني د دې ټولو نتپوسو کا پدای کی یو قسم د خالق منکر نو وای کدا چې چې خالق او رازق او د الله ربوبیت منی او د ټول مسلمانان دي وای فلیبشروا ما فیهم من کافر او من ذا جهم کامل الايمان وای بیا خو دې زیر والی او کافرم پکې نشتا ادا د جهم پنس کامل ایمان والدی جهمیا دا اغا قائدو اقائد المشرکین ما به الاتفاق ورکل کارونه سره د اسلام کوي خو چې ور سره د شرک کارم کوي تاسو ګورئ کوی کې څومره وبدي او که یو ساس کې پلیتی دی ور ورسوله ناغټول یو به خراب کې خراب دي دا په منځونه وی روزه وی ذکر بم کې تهجد بم کې خو چې عقیده د شرک دا غار سے سکل هر سے تباہ و برباد کړ اوس ګورئ عقائد المشرکین ما به الامتیاز د مشرکان هغه عقائد چې د مؤمنانو سره پاغي کې اختلاف دی دا مضمون مخکې ډېر تیرم شو ګوره موږ چې کله نه د شرک بیان شروع کړي اقسام پر دې ټولو کې د مشرکانو د مؤمنانو سره سو خو بیا س آیاتونه بعضي عنوانات سره پاتې دي نو هغه وګورئ ورنه د مشرکانو د مؤمنانو سره پس کې اختلاف باغه اقسام د شرک څومره قسمونه د شرک یو دا پای کې موجود وو وګورئ انکار د مشرکانو د الله د توحید خالصنا دی بارک وګورئ آیات د سوره اعراف اتم پارک راځي او آیات وګورئ او یا نمبر د اتم پاری سوره اعراف آیات مبارکه او یایم نمبر
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا ویلیو عادیانو هود علیہ السلام تا اجئتنا آیاتارات للکڑی مونتا لنعبد الله وحده دیر پارچ مونگ عبادت و بندگیو کد اللہ وحده اکی آوازی جنگ پسکیو یہ وحده کی جنگو کنی دغی مشرکانو دا اللہ عبادت کولو خوالی پہ عبادت خاص کولو نام دا اللہ دا عبادت سرے دخپل خدایانو معبودانو عبادتم کولو قالوا ویلیو یجئتنا آیاتارات للکڑی دی مونتا لنعبد اللہ وحده دید پارش مونږ عبادت او بندگی وکړه الله ایکی اوازی ونظر او پریدو ما کان یعبد آباؤنا هغه چې د مخکنه عبادت او بندگی ورته کوي زموږ مشران وای مونږ دې خبره منلو ته تیار نه یو هر الله عبادت منلو ته تیارو خو ایکی आवाज نو تیار فاتنا بما تعدنا زرا ولم عذاب چتی مون سر وعده کې تعدنا مصدر کو وعد شنو بیا بدا معنا شي او کو مصدر وعید شنو معنا دادا فاتنا بما تعدنا زرا ولم عذاب چت مون داغی نه یره ان كنت من الصادقين کچریت درشتینو نام وګوره قران وای عبادت د الله کولو خو جنگ پس کېو چې یوازې نه کولو د ونو د غټو د بشمارو عبادت د الله سره کولو دارنګ وګورئ تاسو سوره یونس وګورئ یو لسم پارکه او آیات وګورئ د سوره یونس تلسم نمبر آیات وګورئ عقائد المشرکین ما به الامتیاز ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اتلسم آیات دے د سورہ یونس یولسم پارے ويعبدون من دون الله عبادت کئی دا مشرکان ما سوا دا اللہ نا ما دا حغ چالا یضرهم چی دی نظرر و تکلیف و بیماری لری کولی نشی ولا ينفعهم او دی تفید رسول نشی ويقولون وَإِذَا مُشْرِكَانَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَإِذَا كَسَانْ چې د دې معبودان باطل دي دا زمون سفارش کون کی دي د الله روان دي زمون اورینا د دې رد کینا مون بدوی توایو او دوی به زمون دا کارونه په الله کوي هؤلاء شفعاؤنا عند الله امام رازی رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې وایي ګور استاسو د بل صفحه باندې یو سل اتات ائمه کې د امام رازی رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې کوم الفاظ دي نو هغه نقل دي هؤلاء شفعاؤنا عند الله په تفسیر کې امام رازی رحمه الله وایي انهم وضعوا هذه الاصنام والاوثان
ولا صور انبیائهم دی مشرکانو دا خپل بوتان او خدایان د پیغمبرانو په شکلونو جوړ کړي وزعموا انهم او دای خیال کړي عبارت یو ټکی لګوري وزعموا انهم دای خیال کړي چې بشک دوی متا اشتغلوا بعبادت هذه التماثيل کله چې دای مشغول شي په عبادت د دې بوتانو فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله نو دا بزرگان او اولیاء با د دوی شفعاء او سفارشیان جوړ شي د الله وړاندې بیا امام رازی رحم الله و نذیره فی هذا الزمان د مشرکان چې د بوتانو عبادت کولو په دې نیت وې د دې مثال په دې موجوده زمانہ کې سره اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور الاکابر مشغول کی دل د ډېر مخلوق دی په تعظیم د قبرونو د اولیاء علی اعتقاد انهم بدی عقیده باندې چې کله دوی اذا عظموا قبورهم چې کله دوی دا ناروا تعظیم د دوی د قبرونو کوي فانهم یکونون شفعاء لهم عند الله دا به دوی د پارس کېږي سفارشیان جوړيږي پدې نیت باندې خبر تا طواف کې سجده کې رابلی نظر منختور کې چې دې به زما سفارشي جوړيږي زما اورینا او د درت کینا ها زما اورینا او د درت کینا دې ته زموږ علماء په اصطلاح کې شفاعت قهریه وایي څه ورته وایي ځان د مسلې په درجه پوي وایي ځان څه کوي اصل کې زموږ دي علماء او مشایخ دوه مسلې ذکر کړي او ځکه په ځان پوي وایي اوس د تکفیر بازار ګرم دی نو کله په نس خبره خلک کافر کول کوي دوه مسلې یو دا چې ته یو ولی او شهید ته دا زما شفیع دی او سفارشی دی یعنی زما اورینا د درت کینا اول عیاذ بالله الله دا داسې نیازبین دي چې دینه مجبور کی دي ته شفاعت قهریه وي دا کفر ال جوړیږي چې الله دې مجبور کړي ازموږ د دې علماء قول داله کې اوسره خبر والا لدا وي کدا وي زبرست وشلی په اقسامو کې ذکر کو چې تراکا اتبه زما دا کار کې دا خو صریحي کفر دی او کته الله له سوال وکړه ته خو سکولم نشي الله درنه مجبورم نه خو زه ګناهګار مو ته پاکي ثبت الله د پاره مال سوال کې د دې ته وایي مسله د استشفاء دا زموږ علماء وایي دلیل په نشته نو دا په بدعاتو کې دا څو کوئی مرتبه باندې ها بھائی دې ته مسله د استشفاء وایي نو هر شی شرک نه اوای څه پوښوي په خبره ځاړو مسلو باندې څوک پوښو هغه طرف ته څوک اګه پوي نه نن ګورې د کفر بازار ګرم دي دې ته چې شرک وای دا زمو علماء او اصطلاح د دې ته شفاعت قهریه وای لکه څنګه ګورا د بچونا د باز خلکو نه خلک مجبور کیږي کنه مجبور کیږي نو دای وای دا الله داسې اولیاء او نیکان دی او پشان د زامنو د بچو دي چې الله رب العزت د دوینه مجبور کیږي نو کفر ته پدې جوړ شو کپوی نشي په خبره باندې کته شه مسله د استشفاء دا نو هغه زمون علماء په بدعاتو کې شمیر لري په شوي د دوه مسلو په دغه باندې ځان په درجاتو پوي ادا ډیره ضروری خبره ای ارشي تخپل درجه ورکو یو ځل باب السلام الله دې مو تاسو ټول مدینه منورې له پوزي الله له صدر دې چې پوزي کګران ولستا ابای شیخ صاحب رحمت الله علیه و فرمایل الله دې غریق رحمت کی شیخ محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه تقریبا هر کال حج عمره ته وي بچو ټول نیتو کوي چې حج ته بچو ټول نیتو کوي چې چرته بچو کول والا څوک دی دا الله ذات عالیه دی
یو ځل باب السلام باندې وردن کیدو ډېر رشوي سحر یو عربي ما سره جو ولاړ دی یو کس چې دار جو دیوار خپل ناغه ورته وی شرک دی نو ما ورته وی چې نه کار په خو نه کو او شرک خو نه نه غالب پویدو نو چې په لبارو تاسو په دې تنظیف خپل کوم اپ مسله پوښ یو سره دیوار خپلای نو کار نارواو کو خو ته دا سمکه او چې هغه ګناهګار کو ته ورسره دا غن ډېر ګناهګار دی دیوارونه غټه شوق کولای نو که په دې نیت کولای چې دا ماته خیر نفع نقصان ورنه تثبت لکی دیوار کولول دا علماء په څه کې ذکر کړي په محرمات او حرامو کې ذکر کړي هر شي ته څه کوي خپل درجه ولا ورکوي بل دې په لګوري و یو حکم دې په مسائل او یو حکم دې په اشخاص په مسالې حکم مفتی لګي نو موږ تاسو مفتیان دي یو کنه کیو اوس په طالب قاضي دې لیلم نه کړي او قاضي مخ کې او مفتی مخ کې په اشخاص حکم څوک لګي دا قاضي کار دی او په دې اشخاص حکم لګول لګران وي په اشخاص حکم لګول سي دا لګران وي نو په اشخاص حکم لګول نه چا کار دی او په مسائل حکم لګول نه چا دی نو تاسو غو مفتیان دي د قاضیانه تش اورېدل پکوي هغه مرتبه دې چې تورا سي گئی اګه ضرورت راغې ها بھائی که ضرورت راغې نو بیا بسوي یو ځل زموږ استاد محترم دې تعلیم الاسلام محتمم الله دې قبر د نور نډک کی دا ویسا کې کوم مدرسه ده کته سپی جنې کوم کې چې حفیظ الرحمن رحمه الله دا نور علماء مدرسین دي مفتی صاحب دې پکې نو هغه خلک خیراتونه ډېر کوي یو ځل ریجی چارول ای په ولاړه خوړې ها طالبان ور سره خوش طبيعتي کوي حضرت ته په ولاړه ریجی خوري خو گواهی به نه کوي دای ور سره خاطر کې دې چې ما گواهی نه ضرورت پر راځي څه پوښتنه په خبره وي تاسو یې گواهی به نه کوي کې دې چې ما گواهی له سود شي ضرورت پر تاسو له ضرورت نشته ضرورت لمفتان یې د قاضیان یې ډېر کار دا کته خلک خرابای څومره جماعتونه دینی چې بدنام شول چا دلاسه دا چې نه د بشر مانی ان د بل چا مانی او بس خپل ځان مانی تاسو له علماء یو خبره کوي یو بادشاہ وی چې داسې وسو کی چې ما راځي په یو ورځ بولا کی تاسو د بادشاہ غزا مانی یا نو یې چا ولا غاړه لکه خو چې په یو ورځ به څنګه بولا کو یو سړی بس یو مولا ولا غاړه کې خاغوي دې په یو ورځ مولا کو ناغه ولا داو خلوي چې څوک در لسوي وای نه منم کوئی کې خبره واره نو که چا ولا د الله د وحدانیت خبره کول هغه به ویني منم په یو ورځ سکو نو د الله بندګانو لږ احتیاط پکار دی دی رست خلق لا داسې مشرانو دیندارو تقوادارو د علم خاوندانو ته خبره پرې ځای وګورئ سورې بنی اسرائیل عقائد المشرکین ما به الامتیاز سورہ بنی اسرائیل پلسم افارق راضی آیات وګورئ دا غیش فصل وختم نمبر وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا وغرزول لمنغ على قلوبهم فزرند دي كافروا أكنة فردي أن يفقهوه دا چې پوه نشي دی په دې کتاب الله باندې وفي آذانهم وقرا او د دوی په غوګونو کې درنواله ده د دین خبره په بوج کیږي واذا ذكرت ربك في القران وحده او کله چې آیات کوي تاسو حبیب خپل رب په قران کې وحده اکی आवाज چې आवाज الله د تمام عبادت مستحق دی
یواز الله مشکل کشا دے حاجتنا پورا کئی ولو علی ادبارهم نفورا نوگرزی دی پخپل شاگانو نفورا نفرت کون کی نگوڑا جگڑے پس کی وہ وحدہو کی جگڑوا نگوڑا سورہ صافات درویشتم پارکی سورہ صافات رازی عقائد المشرکین ما به الامتیاز آیات گرئی داغی پنزم دیرشم نمبر انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون انہم بیشکدا مشرکان کانوا اذا قیل لهم کل چویل شدویت پترکی د دعوت لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل حقدار د بندگی دے عبادت مگر یو اللہ دے نو دی خو پشلونو سونو ځان ته جوړ کړي نورم یستكبرون دی په تکبر کې راشي د دې د قبولنا نو لا اله الا الله کې د مسلمانانو سره دشمنی وا دی پسې وګورئ سورہ سواد چې دا مسلمانانو سره د کفارو جنگ پسو د سورہ سواد درویشتمه پاره کې آیات 15 وګورئ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب اذا مشرکان و مشران د مکی یو دلا یو وفد د الله د حبیب سره را جمعو ادا الله حبیب له کړي دا تکم دعوت پیش کې کمال د مقصدی نو موږ بدومره مال راجم کو چې پټوله مکه کې وت زیات مالدار شي کنه کا کول غواړي نو ته بوت کې دا موږ بدر تل ته نکاح کو حکم مشری مقصد وی نو موږ دې مشرکو الله حبیب یې سم نو غواړو مطالبه دا چې وای لا اله الا الله وګوره اهل لسانو په جبه پویدل چې لا اله الا الله ویلو کې او اقرار کولو کې دا مونږ چې درې سو شپې ته جوړ کړی او د هر ورځ جدا حاجت روا مشکل خوشاله لا اله الا هو کې د دې ټولو نفیدا ای ويجعل الالهه آیا گر زید زمون دا غن خدایان الہ واحدا معبود یو وای زمون دا درې سو شپې ته سنشي کوله ادای دې عبادت او بندګۍ مستحق ندي صرف او صرف یو الله دې مونږ دې منلو ته تیار نیو ان هذا لشیء عجاب بیشک دا خامخایو شی ډیر عجیب دې واطلق الملأ منهم او تلیو سرداران د دې مشرکانو اکشرانو ته نمشو زید دې پیغمبر خبره منای واصبروا علی الہتکم کلکو مضبوط شي په دې خپل خدایانو معبودانو دا پیغمبر مو ګره د دې عبادت او بندګی رہی ناړی ان هذا لشیء یراد بیشک دا خامخایو شه دې کی سیرا دلر لشویدا ای ویلا حل وینا اوس مقصد پټ کړي دا د باطل پرستو طریقه ده چې د خلقو توجه د حق نه بل په شکوک طرف ته ویلا غ کینا خو سه اراده است سم شری غواړي سم معتبري غواړي
ان هذا لشيء يراد بیشک دا خامخای او شیر او دی کسی را دلل شوی دا خلای سرگندینا سمشری غواړي سموتبری غواړي ما سمعنا بهذا فی الملة الاخرة مونږ ندی اوریدلی دا خبرې چې لا اله الا الله په دین رستنی کې د ملت الاخرة مراد یا د قریش دین دی وای زموږ دور دران مشرانو آئے کہ خدا خبرې نه یا د ملت الاخرة مراد ملت عیسی علیہ السلام نے ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرة نمود یورید لدا پدین رستنی کی ان هذا الا اختلاق ندیدا مگر دروغ دی دارنگی عمری سورہ زمر عقائد المشرکین ما به الامتیاز دا جگڑی پس کیوی سورہ سواد پسی سورہ زمر دے او دا غی سلی رشتم پارک عمری آیات 15 نمبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ پنځم سلوختم آیات دې د سلیریشت می پاره سورہ زمر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې آیات کړي شي الله کی आवाज چې الله आवाज فوق الاسباب حاجت روا دے مشکل کشا دے او د عبادت او بندګۍ आवाज مستحق دے اشم عزت نفرت کی تنگشی اشم عزت نو نفرت کی تنگشی قلوب الذین ازرندها کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چیمان نساتی پا آخرت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله چې آیات کړي شي هغه کسان چې لا ود الله ندي او مشرکانو ته معبودان جوړ کړي او دای د دروغ سره کرامتونه ذکر کې او دا غي عبادت تخلق له توجه ورکه اذا هم یستبشرون نو ناسا بدای خوشالوي او خوشحالی کئی دارنگی سورہ مومن گرئی دی سورہ زمر پس سورہ مومن رازی داغی آیات گرئی ابتدا کی 12 نمبر آیات گرئی تاری مرگری نراڑے آیاتنا تنراڑے خپلا د سره ګوریا پرونه سره او یو سره ناراض د څو کې ساتري وي ما باندې خلک سلامونه لري هزار وخت جواب نشم ورکول ته وعلیکم سلام ورته تخپل راړاو ها د لبند کچا بل پری خدان سره ما سره باندې ګور خپل راواړو کدی پری خو نو ته را پاس د تلو ته را پاس ترشل څنګه دې لراش روچ کله خپل نه راړی تاسو سره ګوریا وای اتنګ څنګه مناسیه دغه کولاو شي چې لیکلو کې دله تکلیف نه یې تاسو په لور رسي داسي تاسو څنګه ناسیه کولاو شي داسي هغه طرف لور رسي یعنی مخ کې شي یو کس اشه مو څه په بدن لګي یا خلګي کنه وګورئ آیات مبارکه 12 نمبر ذالکم بأنه اذا دعی الله وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير قرئ ولسم آیات کی فرض د قیامت مشرکان بوي رب دو پیری دی مړکو او دو پیری دی ژوندکو
فاعترفنا بذنوبنا نمونږ د خپل ګناهونو جرمونو اقرار کو فهل الى خروج من سبيل آیا اشتد د پار د وتود دی اور نسلارا الا مونږ وباسا دنیا ته بوزا دا ذالکم جواب نه دی بلکې جواب دلته مقدر دی او دا د جواب مقدر علت ذکر کړي تفسیر جواهر القرآن کې وایي شیخ رحمت الله تعالی علیه وای دا جواب نه دی جواب مقدر دی جواب سره لا سبیل الی خروج نشتا د وتود پارسلارا لا سبیل الی خروج نشتا د لار د وتود پارا دا د وتو لار ولې نشتا دا د علت ذکر کړي ذالکم دارنګ بیای تاسو بانه پدې سبب چې بشک شاندار اذا دعي الله کل چروب بلل شو الله په دنیا کې وحده کی اوازي کفرتم نتاسو انکار کولو زمان توحید خالص نمو انکار کولو او دامو نمنلو و این یشرک به او که شرک بوکڑے شد دی اللہ سرا تؤمنو نتاسو پدی بیمان او یقین ساتلو فالحکم للہ نفیصل خاص اللہ دپاردا العلی الکبیر جو چد دے اولوی دے او الله فیصله کړی چې مشرک با د اور نرو با سینا او دنیا ته لېږي دا الله فیصله ده چې بیا دنیا ته څوک واپس نشي راتلې نو ګور اختلاف پدې کې دا کوم آیاتونه مو واورېدل یا چې کوم د شرک اقسام ذکر شول الله دې زموږ د ټول امت په حال باندې ورحمېږي څومره شرکیات دي الله دې موږ او ټول امت دا غینه په خپل حفاظت کې وساتي او صحیح ایمان او توحید په لار مو دې الله روان کړي الله دې موږ د زړه او عنایت نو ساتي زموږ اصول کې بل مسله را بحث الدلائل قرآن حکیم کې ابتدا تقسیم لحاظ سره درې قسم دلائل ذکر کی یو دلیل عقلی اې د عقل مطابق دلیل دی دویم ته دلیل نقلی وای د مخکینو پیغمبرانو او د مخکینو کتابونو نه یو دلیل نقل کړي او دریم دې دلیل وحی دریم سره دلیل وحی اے وحی دا د قران یا د سنت او وجد انحصار په دې درو کې امدادا چې دنیا کې درو نظریو والا خلق موجود دي اے یو مسلمان تدا ډیر د شوی الله ویلی او رسول الله ویلی قبل سوالا دي تکلیف دي نه تکیا مو حرام کې شه تمرا مکه ور رقم بډاګا دي چې صلی الله تعالی تاسو کې چاله وزر وی نو که په پرو توایو شریعت کې جایز دي اجي الله او رسول جایز کوي موږ هم دروي شي او که چاله وزر نه بکې نه اوبه کوم بډاګانو له وزر د کپریوزي کله ګرځي پکې او طالب بغیر دینو سے وکس لا دې میر سے دې ګرځي خاصه ولا خیال لک او یو شری چې سره مزدوري وکولا بای نو چاولې اورې ګران کا دې څو عمر مزدوري کې هغه اسانه خبره ده وی ساری جلاړ شو د کاروالو خلک چیر راړي وی چې اوس کوم بار ته وځه د چې راځم بیا غرمې د روړای دی بیا چې ما سپخین دا زوزم
تاسو ګورئ دا کار له سوکرا ولي نو دې به ور سره نفلونه هم کوي سنت هم کوي او دوګ د کوي ته کار نه کړي نو تاسو په دې بدري پیری پکې او 10 لپاسه بس دغه درس ختم شو ها بھائی دا سړی ګوره خد ما ټیم کله کتلی چې څو اخلاق دی تاسو چې څوک زیاده مو وایي چې نه به دې په لګورا ها ګوره ګډ بچ ګډي سره او یو پکینی نو کاغه لپته دی نو غل خلک ګډ بوي کبه په ډاګورې ټکای تاسو له وې دا څنګه ګډ دی ګډه د خلکو په ټکړې تاسو به څنګه پته نه لګي مال پته لګي چې دا سره پاسه ته اوس ګرځي ګوره اته لګ درکه موکا تعمیر کنه ګوره تا درې ولې لګ لاس نیولې راواله ګوره باز وزر نو وزر چې الله او رسول منی نو موږ به څنګه درته ناشا په خېټه کې درد راغی بنی آدم کمزور دی او د زر سره لړشي امول پته لګي موږ لا په یو ټکه نیوي چې واپس هغه سره غم دی اباز سره وخت دی چې راشه مور خپل ربم دوکا ورکوم مدرسې لبم دوکا ورکوم نو وجد انحصار په دې دریو کې دا چې دنیا کې درې قسم خلق دي مسلمانان دي مسلمان تدا کافی دا چې ته دا خبره په وحی کې راغلي وحی جدید قرآن دی یا وحی د سنت دا دویم اهل کتاب دي د دې ته وایي چې څنګه د قرآن خبره نه مني دا په تورات شریف کې وو او ته څنګه د الله د حبيب خبره نه مني دا چې موسی کلیم الله علیه السلام ویلي او د سوارا او ته څنګه دا نه مني دا خو په انجیل شریف کې مو او عیسی علیه السلام ویلي درېم قسم خلق دهریه دي ای الله نه مني نو دلیل به سو مني نو ته داسې خبرې کوي چې عقلن دین ته مجبور کوي پوښوي په وجه د انحصار باندې په دنیا کې باز تاسو وګورئ الله بابا دې آیاتونو کې د قیامت دراتلو عقلی وجه وایي لکه سورہ یونس ابتدا کې به موږ وایو عقلن وایي ور دنیا کې ک دهریه دي ک کافر دي ک سورہ غیر مسلم دي ایو عدالت جوړ کړي لیکن نه جوړ کړي نو مظلوم د مظلومیت په وخت کې ترجو کوي جمال حق نه بلاوي نګور استاد ناقص عقل وی الله نه مني غوته دا یوځه پکار دی چې د مظلوم د مظلومیت تپوسو شي او د ظالم د ظلم تپوسو شي نو استاد عقل چې څنګه وای ډېر خلکو دنیا کې د مظلومیت ژوندۍ تیر کړې قسم دې کده ظالم نه دی د ماشي د وزرو پر انتقام غوښته شوی باز ظالم الله ټول خیرت لسکی تاسو صبر منځونه وکړ د دې اجر در لملاو دی ادا څومره درس تناس چې د دې اجر به غلطه ملاو عقل وی او داسې زې پکار دې چې دا د سار نماز پخینه او ماسودنه پورې مونږ ناسو چې دې اجر را لملاو شي داسې اوس مزدور لچې مزدوري نه ملاويږي هغه عدالت ته رجوع کوي کنه کوي هغه د دنیا جوړ شوی عدالت وای چې د کار کړي څنګه ولا مزدوري نه ملاوي دا د قیامت دراتلو یو عقلی وجه ده دا ګور د دعوی د فار دلایل قران ذکر کوي کله په بعضی صورتونو کې دلایل عقلیه وي چې تاسو می پی جندري نو بیا وسکوي لکه سوره یونس کې زمونږ علما او مشایخ رحم الله وي ټول دلایل عقلیه دي سوره رعد کې دلایل عقلیه دي دا دلیل عقلی بیا په دوه قسمه ده یو ته دلیل عقلی محض وای خالص محض دې ته وای نه پکې اقرار دې د کافرو او نه دې نه انکار دې محض دلیل عقلی دې دویم دلیل عقلی اعترافی دې دلیل عقلی دې دشمن منیتا سروس تیر شول ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ته دلیل عقلی خو دشمنان د دینم تسلیمای دي ته وی دلیل عقلی اعترافی او یو درې قسم د دلیل عقلی هغه ته وی دلیل عقلی الزامی المسکت للخصم دلیل عقلی چې دشمن بالکل چپ پاتې شو
نس اقرار کوي ک کوي نوم شرمېږي او نس کوي حرام وسو کنه راشه دی پلته ها راشه نتاو ته بچو دې ډېر ګرځي راغلی خدای یو بیا دې په لګورا څه ته څنګه خرابه اده ته بیا لړ شنو هدا تکینه راړه کډه باندې ګره سو پوښوي په دې دریو تقسیمور باندې بعض دلیل عقلی وی دشمن چپ پاتې دي اړو سیونه وی لکه تاسو له سوره بقره کې راشي نمرود وی دا پدال او زال دواړو سره ده وای زم مړي ژوند لیکوم مړو کوم وی زګ انور بروخه جو فبهت الذی کفر اړو چپ پاتې شو داغه مثالونه وګورئ ګوره دلیل عقلی محض وګورئ سوره بقره کې په یوشتمه پاره کې اوله پاره کې سوره بقره یوشتم آیات ته لومبنۍ پاره ده مثال سره خبره واضح شي حدیث سره په داوا او دلیل پیژنای ځکه داوا بلا دلیل څوک نه تسلیمای داوا بلا دلیل ناقابل تسلیم وي فرمایا ایها الناس اعبدوا ربکم اے دنیا والو خلقو یواز عبادت او بندگیو کوي د خپل رب دا ګور اعبدوا ربکم دا دعوت د توحید څه شی داوا باندې دلایل ذکر کوي الذی دا اغرب یواز عبادت او بندگیو کوي خلقکم چې پیدا کړی ګور د نشنه شکړه نو چا چې د نشنه وجود تر اوسه او چا در سره دومره احسانات کړی نو استاد عبادت مستحق مغنه والذین من قبلکم او هغه رب یواز عبادت کوي چې هغه خلق پیدا کړیو چې تاسو نه مخکیو ورستا والدین پیدا کړی ستانی پوره پیدا کړی او د شریف خلقو کار دای چې څوک مور پلارو مشرانو سره احسانات کوي نو داغه احسان مني دا ګور دوه قسمه دلایل ذکر کړل دیتا او دا محض دلیل عقلی دی کفار نه اقرار کړي او نه انکار کړي دارنګ ګورئ تاسو دغه سوره بقره کې او کم 13 نمبر آیات ذکر دې د دلایل عقلی او محض هو الذی دغ الله غزات خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو دې برتو د فائدې د پارا ما فی الارض جميعا اغه چې پزمک کې دي ټول د زمکه ټول سيزونه تاسو د فائدې او د برت د پارا پیدا کړی ثم استوى الى السماء او به اراده لرلی واسمان طرف تا فسواهن برابر کړي دیغه سبع سماوات واسماننا وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر یو شی باندې په هده دا غدلائل عقلیه محض دي چې بعضی صورتونه په دې ممتاز دي لکه سوره رعد کې د الله د وحدانیت مسله ده خو دلائل په صرف عقلی ذکر کوي او بیا دا دلائل کله د زمکه نه الله او زمکه کې وګورئ څنګه مې غړولې دي سیندونو له وګورئ دي بوټو باغونو له وګورئ اسمان ته وګورئ څنګه بیستونو ولاړ دي پدې کې د ستورو د نور او سپوږمۍ د نظام له وګورئ بار د باران د نظام له وګورئ دا د دې دلیل نه دی چې او ذات شته دا دلایل عقلیه د الله د وجود وی او د الله د وحدانیت وی زين قسم ده مثال د دلیل عقلی اعترافي وسنګي لکه سوره یونس وګورئ او لسمه پارک آیات یو دیرشم دلیل عقلی اعترافی
دا سی دلیل عقلی دی چې دشمن مغه منی او اقرار کوي. قل من يرزقكم من السماء والارض یو دیرشم نمبر آیات دے او فرمایا سوک دے هاغه ذات چې رزق درکوي تاسو ته د براو کتنا باران سوک ورئی زرغونی سوک کوي اما یملک السمع سوک دے مالک د غوګونو ادا غوګونو کې دا اورېدو وسو طاقت چا چولې کله غوګونو روغوي والله ته دا اورېدو طاقت لري کی کله سترګې بالکل روغي ودلیدو قوت ته سلب کو والله بصار او سوق د مالک دسترګو ومن يخرج الحي سوق د چروبا سي ژوند من المیت د بډینا ويخرج الميت من الحي او سوق د شروبا سیمړه د ژوندینا ومن يدبر الامر سوق د چې تدبیر د هر یو کار پخپل کوي فسيقولون الله زرد چې کافر بم اقرار او اعتراف کوي الله نګور دلائل عقلیه دي خود دشمن او د کافر د طرف نه اعتراف ده فقل افلا تتقون وایا آیات سیری گینا د مخالفت د الله نا دارنګ سوره مومنون غایاتونه مو پرون راړولیو بیا وګورئ سوره مومنون تلسم پارکه او داغی سلورتیا او فیزمتیا نمبر آیات گورئی قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون او فرمایا د چا د فار مشرکانو د ازمکلا ومن فيها او هر غسوق چې پدی کړي پر لفظ من ده او ذویل عقول او غیر ذویل عقول دواړو تشابه دي من او ما د عادات د عموم نری کله منم د غیر ذویل عقول د پار راضی د چا د پار ازمکلا ومن فيها او هر غسوق چې پدی ازمکا کړي ان کنتم تعلمون کتا سپوهی گئی سیقولون لله زرد چی دی بوائی چی خاص اللہ لرا قل افلا تذکرون ورتو فرمایا نو آیا تاسو نصیحت نقبل وی ادا مثال پتور دی تاسو له قران کې برس راضی خوجدي خبر از دشي دریم د دلیل الزامی مسکت للخصم بالکل دشمن کافر چپاته شو اډو ستی جوړی گینا لکه ګورې سورہ انعام و مفارقی او سلوی ختم او یو سلوی ختم نمبر آیات ګورې قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين قل حبیب فرمایا ارأيتكم خبر را کیتا سماتا ان اتاكم عذاب الله کراشتا سوت عذاب د الله او تتکم الساعه یا راشتا سول قیامت غیر الله تدعون آیا بغیر د الله نه ببل سو بیا را بلې چې د عذاب او قیامت لري کی تپوسته دي ورای غږ نه کوي ان کنتم صادقین
کئی تاسو رشتینی دارا توائے کدا اللہ عذاب راغے او قیامت راغے نسوک برابلی نگور مشرکان خاموش دی اللہ پخپلوی بل ایاہو تدعون بلکہ خاص دا اللہ برابلی فیکشف ما تدعون الیہ نلری کئی دا اللہ غچتا سیرا بلی غیت انشاء کچرخ و خیشی اډېر دعاګانې بندگان کوي او کله الله خوښي مشکل لري کی او کو خیر نشي نو مشکل وی او د الله په هر فیصله د تقدیر کې خیر وی وتاسون ما تشركون او هیر شید تاسو نا غچتا سي شریکان جوړوي د الله سره نو دا غدری اقسامو د دلائل عقلیو چې دا مختلف داود فار الہ العالمین ذکر کړي اگر دنیا کې یو غټ قوم د دهریا دې د فار قران حکیم دلائل ذکر کړي د دې دهریو اصول وی دوی وی زمانار سکي طبيعت ار سکي مادار سکي نو قران ورته هغه قاعده ټول ماته لکه د عزیر علیہ السلام واقعہ کې براش دری چیزونه دی یو عزیر علیہ السلام نے یو دا غسورلی دا درې به خوراک دی نو سورلی دا غي ډوکی مخاوري شي پیغمبر روغ رمټ موجود دی او هغه کم خوراک چې هغه وغي کوم د سره بدبوئی نه دراغلی او سل کاله څه شي ته چې وې چې مادار سکه نو یا پکار دې چې ټول خاورې شوی یا ټول روغ وي اته چې وې طبيعت ار سکه نو پکار دې چې ټول یا خاورې وي دا کوم قوت دې چې د نبی وجودي روغ ساتل او سورلی ورته خاورې کړي وګوره تازه خوراک تا د ټول نمخ کې خاکی یو بدبوئی راځي سل کال هو شلو خوراک هغه شان تازه پروت دی وای کول والا یو ذات دې نه طبيعت دې نه زمانہ دا او نه صدا نه ماده دا دیو جنګور وې د زمیدار او دا کوم الله منی دا ډېر خریباز متکلمین وې دومره پریشان شي تاسو لمخ کې تیر شول چې دومره خپل هغه فلسفي خراب کړو چې په سجده کې به سبحان ربي الاسفل وي څه صفات د اولوی منلو نه کوي چې سبحان ربي الاعلى هغه د خېټې نه او د خواهش له او نظریه جوړه کړې و د علو د صفت نه سکولو نو کوي چې سبحان ربي الاعلى فرض ماته دل بیا وسوي نو ایباز چې مړ کېدل نو دومره پریشان او وي بس ما ټوله فلسفه بریخه از پاغه ایمان د بډایګانو چې کوي ایمان دی د عوام بډایګانو ساده ایمان کړه و یو ګډای سرخه کوله غوته تا پرونه قبل شي ته پیژندو سرخه په څو پیژنې پای څه دې نه پیژندل دن کاچې نه پیژندا پای په خوا وګوره دا جامې په کور کې زنانو جوړولې په کلوسو باندې کلو کې جامې جوړې داغه لپاره به تارونه سمول اتارونه به نه خپل ادي پر سرخه وا هغه به راخل نو یو ګډای له سوکرال لوی د الله په وجود څه دلیل دی داغه سرخه تاونه وي زما دا سرخه په دلیل دی کړه ورځي تاو مو تارونه روغ راځي کا په بل چاته اول هغه واپل راخې ما دې په تارونه بټول ټوټې شوی څه پوښي په خبره سمره ساده الفاظو کې څوک امام ابن کثیر وای یو زمیدار نه چاته پوښو کې د الله په وجود څه دلیل دی دا ورته ته داسې خبرې تاسو کې ګوره یو ځای کې چې روخانو پچی پرتی وي او د ګړو بيزو دي نو دا د دې دلیل چې دلته وخان تیر شوی وو اپا یو لار قدمونه دي دا د دې دلیل چې څوک تیر شوی نو قدم په دې دلیل چې څوک تیر شوی د اوخ پچی په دې دلیل چې اوخ تیر شوی د اسمان ته وګوره بستنو ولاړ دی ساری وخت دا انور راخیږي اما خام پریوزی دریابونه روان دي دا د دې دلیل نه شي او ذات شته د غیبی قوت او طاقت خاوند دی نو دا د الله د وجود غسدي
بعض ائمه زمونه چاته پوس کړو دهریه اصول دي تصور دي چې ماده او زمانہ او طبیعت تر سکے ناغله الله په وجود څه دلیل وي د توت دا پاڼ ورته توت پاڼ د غبین مچيو خورینو دا غي په خېټه کې دي غبین پیدا کو اګړي بيزيو غوړه په خېټه کې دي پچي جوړې کې اوای او د ریخمو چنجیو غوړه نو داغه په خېټه کې څه جوړ کړي ریخم جوړ کړي او هغه سوي او غوړه نو مشکو انبر جوړ کړي هغه سوق د چې یو پان نه لا مختلف سيزونه جوړ کړي کته زمانہ او طبيعت ارس کوي نو بیا خو پکار دار چې دی پان نه سوي یو قسم سيزونه جوړې دي نو دا دلایل عقلیه به ذکر کیږي د الله د وجود د پاره او د الله د وحدانیت د پاره دویم قسم د دلیل نقلی د پخوانو پیغمبرانو علیهم السلام نا او د پخوانو کتابونو الله دلایل نقلیه ذکر کړي ادا دلیل نقلی کله اجماعی د ټول پیغمبرانو یو ځای ذکر کوي ګوره چې د ټول دا نظریه عقیده وا لکه ګوره دلیل نقلی اجماعی سورہ انبیاء پنځم سال 25 آیات وګورئ د آیات کې پنځم سال وختم لیکل ابل آیات کې سم لیکل نه دا سم کیا د 45 پر 25 کوي وګورئ سورہ مومنون 25 نمبر آیات کې د سورہ انبیاء 25 نمبر آیات وګورئ دی توي دلیل نقلی اجماعی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما ارسلنا نور علی گلی منگا من قبلک تاسن مخک حبیبا من رسول نسی و رسول مگر هر یو رسول چې ممی دنیا ترولې ګلو الا نوحی له مگر وحی بقول مدغ رسول تا انه بشک شان داده لا اله نشتد بل حقدار د بندګۍ او د عبادت مستحق د عبادت الا انا مگر زین فاعبدون نو یواز زما عبادت او بندګي وکړئ ورته دلیل نقلی ذکر کو د ټولو پیغمبرانو نه اجماعی سورہ نحل ګورئ سوار لسم پارکه او داغی آیات ګورئ شپږ دیرشم نمبر دلیل نقلی اجماعی د انبیاء علیہم السلام نا شپږ دیرشم نمبر آیات ګورئ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا بشكر عليهم في كل أمة رسولا فهر أمة رسول أن اعبدوا الله هر پیغمبر چې راغله نو قوم ته ویلو د یو الله عبادت او بندګي وکي واجتنب الطاغوت او ځانونه بچ کړي د عبادت د غیر الله نه فمنهم من هدى الله زنی پد امت کې دا چې الله ورته هدایت کړو د نبی د دعوت نه پس ومنهم من حقت عليه الضلاله او زنیاو چې ثابت شو پاغي گمراهي فسيروا غرزي دې برت په نظر پزمک کې فانظرون غري سوچو فکر کوي كيف كان عاقبه المكذبين
سرنگ و اخیری انجام د دروغ وینکو سورہ زخرف گورئی د پارد دلیل نقلی اجماعی درویش پینوشتما پارک کی سورہ زخرف رازی او دا آغی آیات مبارکو گورئی پینزم سلوی اختم نمبر واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل پختنو کا تپوسو کا حبیبا من داغ چانا ارسلنا چمور ترا لیگلیو من قبلک تاسو نمخکی من رسولنا زمد رسولان علیہم السلامنا اجعلنا من دون الرحمن آیا گرزولی من الہ ود اغلوی مہربان ذاتنا آلہتن نور حقدار د بندگئی یعبدون چې دا غي عبادت دی وکړي شي آیات معنا دا د ټول پیغمبرانو او آسمانیو کتابونو اتفاق دی چې عبادت او بندګۍ مستحق صرف یو الله دی عدل ته وي تاسو کا نو په خواني امتونو د الله حبيب نو کتلی او نه پیغمبران کتلی عدل توي ويوسل من ارسلنا من قبلك من رسلنا زمانه پیغمبرانو نه تاسو کا سوال باندې پوښوي به کنه نبی عليه السلام د نبی عليه السلام په وخت یونا څنګه وای تاسو کا دغه یو څو جوابونه علما وکړي وای انه راهم ليله الاسراء لیلۃ الاسراء کی کتری په هر اسمان کې مختلفو پیغمبرانو سره ملاقات شوه بیت المقدس کې ورته الله ټول را جمع کړو امامتي ور کړی او دې امامتي بارکه د اهل علم دو قولونه دي چې دا پتلو کې وا کو واپس راتلو کې وا دواړو کې روایت راغلي او امام ابن کثیر دې ته ترجیح ور کړی چې د معراج نه واپس راغی د الله حبیب نو بیا بیت المقدس سره طول جمعات د پیغمبرانو نډک د بین راکع وقائم وساجد بعض پیغمبران ولاړو په څوک په رکوع کې او څوک په سجده کې نو دا ټول یو قتل جبرئیل علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام مخ کې کو ټول له امامتی ورکا ځکه ورته سوې امام الانبیاء اپدې مکلف دي چې دې له تکلفات بلا څنګه او خو الله حبيب ویلي او بالراس والعين دا خبر رستو خلقو کې پیدا شوی چې جو چرا کوي بس الله حبيب قتل اسمانونو کې مقتل دارنګي وی قتل په بیت المقدس کې صحیح حدیث ته موسی علیہ السلام مسلم شریف حدیث ته ورایت موسی یصلی فی قبره مسلم شریف حدیث په زمون په ایمان ته څنګه او څنګه نو صحابه ته پوښتنه کړې ته څنګه کې ها بھائی دیم دار چې کې واسال امه من ارسلنا حذف د مضاف ده امتیان خو یو دای شي پاتې وي دریم جواب علماء دا کړی چې سوال حقیقتا نه ده مراد دې کې حقیقتا سوال نه ده مراد بلکې معنا دا ده چې ټول پیغمبرانو شریعتونه د الله په وحدانیت او د شرک په نفي متفقو وګوره دې ته دلیل نقلی سوی اجماعی ورتوي او څوګره دلیل نقلی انفرادی ادا درس کې پکار راځي چې دلیل نقلی انفرادی دی او کې اجماعی دی کله دی یو پیغمبر واقعیا ذکر کوي
دې ته وی دلیل نقلی انفرادی عقل د غوندو یو ځای ذکر کړي نو دې ته اجماعي وی لکه وګورئ سوره اعراف ختم فارکی آیات یو کم شپیتم نمبر وګورئ دلیل نقلی انفرادی لقد ارسلنا نوحا الى قومه بیشکر علی گلو مونږ نوح علیہ السلام قوم دا غویتا فقال یا قوم اعبدوا الله نو فرمایلی وې زما قوم دی والله عبادت او بندگی وکي مالکم من اله غیره نشته تاسو د پارا هیڅ د عبادت او بندګۍ مستحق غیره بغیر د الله نا وردا دلیل نقلی دے انفرادی دے انی اخاف علیکم بیشک زیریکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلوینا ورپسی پایات پینزم شپیتم کی دلیل نقلی دے دہود علیہ السلام نا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا رالی گلم یو عادیانو تا نسبرور داغو یهود علیہ السلام قال هود علیہ السلام فرمایلیو یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دی والله عبادت و بندگیو کئی مالکم من الہ غیره نشتتا سود پار بالمعبود عبادت مستحق بغیر د الله نا افلا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ ورپسې ګور دلیل نقلی دی د صالح علیہ السلام نا آیات 3 او یایم کی ابیا ورپسې آیات 15 یایم کی دلیل نقلی دی د شعیب علیہ السلام نا دی توي دلیل نقلی انفرادی دارنګ وګورئ دلیل نقلی انفرادی د ابراهیم علیہ السلام نا سورہ مریم شپاړسمه پارک راځي الہ العالمین وای اے یهود نصاراو تاسو وایم په دین ابراهیمی ابراهیم علیہ السلام خود د الله وحدانیت تبلل کړیو او د شرک نفی کړیو یو په داوا کوي چې موږ په دین ابراهیمی اول په د ابراهیم علیہ السلام منینا آیات ګورئ یو سلوختم واذکر فی الکتاب ابراهیم رایات کا پا کتاب کی کتاب نہ مراد یادا سورت دیا قرآن امام روح الوانی فی الکتاب فی هذه السورہ او فی الکتاب فی القرآن رایات کا پدی سورت یا قرآن کی ابراہیم واقعات ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بیشک او غرشتی نبی او پیغمبر د الله انه کان صدیقا نبیا بیشک او غرشتی او پیغمبرو اذ قال لابيه کلیچ فرمایلی خپل والد تا یا ابتی اے والد زما لم تعبدو عبادت و بندگی کے ما دہغ چالا یسمعو چتیرا بلن و غی اورنا ولا یبصر استادا تکلیف و بدحالی گورنا ولا یغنی عنک شیئا او نشی دفکول دتا نشین زر برس شے
او د مسله کړي دا دلیل نقلی دی د سیدنا ابراهیم علیه السلام نا وګورئ کله دلیل نقلی ذکر کوي دی یوسف علیه السلام نا دولسم بارک وګورئ سورہ یوسف وګورئ د جیل دن د الله پیغمبر یوسف علیہ السلام جیل والو سره مخاطب دے آیات وګورئ یو کم سلوختم فرمایا صاحب السجن اے زماد جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر دا غردی ام اللہ یا کاللہ الواحد القہار چیکی او دے او زور وردے متفرقون اے جدا جدا دی اجناس جدا دی طبیعتن جدا دی لکه یوم د ملکونه جوړ کړي ملائکونه بل مود جناتونه جوړ کړي بل مود انسانانو نه جوړ کړي څوک مود غټي نه جوړ کړي څوک مود لرګي نه جوړ کړي بعض علماء مزاحن یو خبره کړي وای بوت فائدہ نه رسول یو مشرک وای بوت د خوراک نه جوړ کړو لکه ډوډۍ او بسکټ غوندې نه شي جوړ نو چوګې شرابات دې کل پیوي خورو وای بوت چاله فائدہ نه ورکړي خود له ورکا څه پوښتنه خبره وایي وګې شو بد د ډوډۍ نه او د خوراک نه بوت جوړ کړو نو څه وکړي د مختلفو سيزونو نه دي جوړ کړي ارباب متفرقون خیر آیا جدا جدا اجناس والخدایان او جدا جدا طبیعتن والخدایان خیر دا غردی ام اللہ الواحد القہار یا کاللہ چیکی یو دے القہار او زور وردے او د سونه برابر کړي د بیا راځي یو خبره د بره فهم بند ورو چې صرف د بنات او بنین واو یا بای اته چې دا عوام یې یا طلبه یو خبر ابل کالمول او مشکلات بعض طالبان ځان سره کړه نه راړي د بستر راړي نو ابل کال د ډیرو خلکو نه عوامو نه بسترې غوښتي نو یا په خو یا په ناپوهه یې بسترې یوړي نو چې درس ختم شنو یو براغه زموږه بستر څه شو سو ګیس نراړي دلته بیا چیم خوخي نو چې ګیس د بل نغړي سو زموږه ګیس څه شو وګوره موږ په جګړو ماړه وای عوام لم پکار سوق چې چاله څه شی ورکې موږ به تاسو کوي اګه چا څو ورکل نو به سبا موږ مطالبه نه کوي طالب کلی د خپل وس مطابق ځان سره سراړي طالبي دی نه وای چې بي بسترې را لې به د بل بستر غواړي الو بیلو خوراړي او دلته لوخي غواړي د تندور لوخي